بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 14 درس دی. په نن درس کې به مونږه باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چون الضرب زدن مارنا یعنی وهل دا به مونږ نن وایو. باب اصل کې دروازې ته وایي او دلته باب څه ته وایي چې د یو مصدر نه څونه ګردانونه جوړ شي هغې ته باب وایي. او اول خو اول ته وایي، صرف ګردان ته وایي، صغیر ورکوټي ګردان ته وایي. مطلب دا دی چې د فعل ماضي څوارلس صیغې دي نو هغې نه یو صیغه راواخله. بیا د فعل مضارع څوارلس صیغې دي د هغې نه یو صیغه راواخله. بیا لای نفي چې کومه دغه دی باس نفي تاکید بلند نو د هغې نه یو صیغه د معروف راواله، یو د مجهول راواخله. نو دغه ته صرف صغیر وایي چې د څوارلس صیغو نه صرف یو د ماضي یو د معروف یو د مجهول راواخلي نو هغې ته صرف صغیر وایي. او ثلاثی معنی چې درې حرفي ځای وي، زیاتي په یو حرف هم نه وي. مجرد چې بس بالکل درې حروف پکې اصلي وي، زائد پکې یو هم نه وي. صحیح هغه صیغې ته وایي چې د هغې په حروف اصلیو کې حروف علت استعمال شوی نه وي. حروف علت درې دي، واو الف یا. نو چې ضاد را با وګوره دی کې ضاد را با کې یو حرف دغه نشته دی، حروف علتونه نشته. حروف علت درې دي، واو الف یا. واو الف او یا دا درې حروف اصلي دي. نو چې په دې فا عین لام کلمې په ځای باندې حروف علتونه یو هم رانشي نو هغې صیغې ته صحیح وایي. صحیح ټیک شوه. از په فارسي کې وایي، اردو کې ورته سی وایي، سی. او په پښتو کې ورته موږ وایو نه. یعنی ثلاثي مجرد صحیح د فعل یفعلنا، یعنی فعل یفعل سی. ټیک شوه. فعل يفعل لك ضرب يضرب چون معنی ده لك، مونږ وایو لك او اردو کې وایي جیسے. الضرب دا مصدر دی، دا الضرب مصدر دی، د دې په فارسی کې معنی ده زدن او په اردو کې مونږ وایو مارنا او په پښتو کې مونږ وایو وهل. ٹھیک شو. نو زدن ورته په فارسی کې وایي چې دال او نون په اخره کې راځي، د دې مطلب دی وهل. او مارنا چې نون الف نا د مصدر پہچان دی په اردو کې چې په اخره کې به نون الف نا راځي، او د مصدر پہچان په پښتو کې د هغې کې به د لام ساکن په اخره کې راځي، وهل. ٹھیک شو. نو اوس موږ وایو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب. ضرب معنی ده دا فعل ماضي ده، دا ماضي معروف صیغه ده، ماضي معروف صیغه ده. ٹھیک شو. او معروف مطلب دا چې فاعل معلوم دی. د ضربه کې هو ضمیر فاعل دی، هغه معلوم دی. او یضرب دا مضارع معروف صیغه ده، مضارع معروف صیغه ده چې د فاعل معلوم دی. ضربن دا مصدر معروف دی، مصدر معروف. ګورئ کله چې د معروف د صیغو نه پس مصدر راشي نو هغه مصدر معروف وي، معروف. ٹھیک شو. د دې معنی ده وهل. ٹھیک شو. فهو معنی ده هغه، فهو دا اسم ضمیر دی، د دې معنی ده هغه. ضاربون دا اسم فاعل صیغه ده، اسم فاعل د دې معنی ده وهل والا، وهل کول والا یعنی مارنے والا، اسم فاعل صیغه ده ضاربون. ٹھیک شو. نو دا قوش ده معروف. اوس ضربه معنی ده دا ماضی مجهول صیغه ده، ماضی مجهول صیغه ده. معنی دا ده هغه یو سړی یعنی هغه یو سړی وهلی شوی نو چې چا والی هغه معلوم نه دی، دغه فاعل معلوم نه دی. نو ضربه دا د ماضی مجهول صیغه ده. یضرب مضارع مجهول صیغه ده، مضارع مجهول صیغه ده. ٹھیک شو. ضربن دا مصدر مجهول دی، مصدر مجهول. وګورئ دلته مصدر راغی یو، خو د ده نه مخکې دا د معروف صیغې وې، او دلته هم دا مصدر دوباره راغی خو د ده نه مخکې دا دوه صیغې چې دي دا د مجهول صیغې دي. نو د معروف صیغو نه پس چې مصدر راشي نو هغه مصدر هم معروف وي، او د مجهول صیغو نه پس چې مصدر راشي نو هغه مصدر هم مجهول وي. ٹھیک شو. نو دلته دا صیغې معروف دي نو مصدر هم معروف، دلته دا دوه صیغې مجهول دي نو مصدر هم مجهول. دلته د مصدر معنی ده وهل مارنا، او دلته د مصدر معنی ده وهلی شوی. ٹھیک شو. ها فذاک معنی ده هغه. او مضروب دا اسم مفعول صیغه ده، وهلی شوی اسم مفعول. ٹھیک شو. نو دا اسم مفعول صیغه ده. لم یضرب دا لم چې دی کنه دې ته حرف جزم وایي، او دې ته وایي نفي تاکید نه دې ته وایي
نفي جحد بلم نفي جحد بلم یدي د لم په ذریعه سره چې نفي شوی وي نو دا لم چې دا فعل مضارع باندې داخليږي یعنی فعل مضارع نه مخکې لګي فعل ماضي نه مخکې نه لګي او د دې مضارع معنی ماضي ته اړای نو لم یضرب نو دې ته موږ وایو نفي تاکید بلم دې ته وایي نفي تاکید دا لم چې دا د نفي لپاره استعماليږي او جحد معنی دا انکار ماضي چې په ماضي کې دا کار نه دی شوی نو دا نفي جحد بلم در فعل مضارع معروف ٹھیک شو په فعل مضارع معروف باندې دا لم داخل شوی دی نو دای نفي جحد کو نفي جحد یعنی د دې معنی ماضي ته واړوله یضرب معنی هغه سړی وخل کوي یا بو کی لم یضرب معنی هغه سړی وخل او نکړه یا سړی وخل نه دی کړی ٹھیک شو معنی ولا ماضي ته واړوله نو دا نفي جحد بلم مضارع معروف او دا یو چې عمدقه نفي جحد بلم دی نفي جحد بلم او مضارع مجهول دی مضارع مجهول دا د دې دا فاعل مجهول دی ها لا يضرب دې ته وای نفي باس نفي یعنی لا سره نفي شوی دی مضارع باس نفي فعل مضارع معروف باس نفي ٹھیک شو یعنی دې ته وای نفي مضارع معروف نفي دا ساده نفي ده ساده نفي ده لا يضرب هغه سړی وخل نه کوي ٹھیک شو یا به اونکی نفي مضارع معروف او دې یوې صيغې ته وای نفي مضارع مجهول نفي مضارع مجهول د دې معنی دا هغه یو سړی نه دی وخل شوی ٹھیک شو هغه یو سړی نه وخل کیږي یا به نه وخل شي خدي اوس دلته کې ګورئ لن تلن ها دلته لم چې لم دا فعل مضارع باندې داخليږي نو کوم صيغو په اخره کې چې پیش وي نو هغه له جزم ورکړي دا اصل کې یضربو خو چې کله لم مخ کې ولګي نو دا بلم یضرب شي ٹھیک شو دا یضربو دی خو چې کله د مخ کې لم ولګو نو دا بلم یضرب شي نو چې کوم صيغو په اخره کې پیش وي نو هغه له جزم ورکړي او چې کوم صيغو په اخره کې نون اعرابي وي نو هغه نون اعرابي والا صيغونه نون ختمي نو ان شاء الله بیا چې کله موږ صرف کبیر وایو د هر صيغه په هغه کې به چې کله د لم او د لن باس راشي په هغه کې مزه تفصیلی باس په هغه وکړو ان شاء الله اوس درته کې لم دی نو دې لم د حرف ناصب وای یعنی حروف ناصبه هغه پنځه دي ان لن کای اذن او حتی نو دا ان لن چې دی لن دا فعل مضارع له نصب ورکړي دا یضربو چې کله دنه مخکې لن ولګي نو دا به لن یضرب شي دا یضربو دا پیش دی د اخري حرف باندې نو چې کله دنه مخکې لن ولګي نو دا به نصب ورکړي زبر به ورکړي لم فعل مضارع له جزم ورکړي او لن فعل مضارع له نصب ورکړي دواړه لم په فعل مضارع داخليږي خو معنی ماضي ته اړای او لن په فعل مضارع داخليږي خدا معنی مستقبل سره خاص کوي نو ګورئ دا لن چې دې ته حرف نصب وای ٹھیک شو نو دې ته وای او دې پوره صيغه ته وای نفي تاکید بلن در فعل مضارع معروف نفي تاکید بلن در فعل مضارع معروف ٹھیک شو او دا لن چې دی لن کړه دا د نفي د پر راځي خو په نفي کې لږ تاکید پیدا کوي تاکید د پر راځي ها ګورئ لن یضرب معنی دا هغه یو سړی به هرگز وخل نه کوي او معنی به مستقبل سره خاص کوي هغه یو سړی به هرگز وخل نه کوي لن یضرب هغه یو سړی به هرگز وخل نه کوي لن یضرب هغه یو سړی به هرگز نه وخل کیږي نو دا لن یضرب چې دی دا د مضارع مجهول دی نفي تاکید بلن در فعل مستقبل معروف نو دا لن چې دی دا د مضارع معنی د حال هغه ختمي او مستقبل سره معنی خاص کوي او لم چې دی دا دلته کې د لم باسو شو لم نو دا فعل مضارع معنی د حال او د مضارع دا دواړه معنی د ختمي او معنی ولا ماضي د اړای
الامر منه منه د دې گردان نه د دې باب نه منه معنا اس باب سے نو د امر صيغه اضرب دا د اضرب امر معروف ده امر معروف امر حاضر معروف امر حاضر معروف د دې معنا ته وخلو کا لتضرب معنا دا پکار د چې ته وخل شي نو دې دا د مجهول صيغه ده دا د اضرب معنا ته وخلو کا لتضرب معنا پکار د چې ته وخل شي نو دا امر حاضر مجهول صيغه ده امر حاضر مجهول ها ليضرب دې کې دا لام چې کوم دې کنه دې ته لام امر وای څه ورته وای لام امر نو دا د امر صيغه ده دا د دې ته وای امر غائب معروف امر غائب معروف دا واحد مذکر غائب صيغه ده ليضرب پکار دې چې هغه یو سره وخلو کی ٹھیک شو نو دې کې دا لام چې دې ته لام امر وای بیا ليضرب پکار دې چې هغه یو سره وخل شي همدا هماغه د امر صيغه ده دا دلته کې د امر لام دی دا دلته کې د اضرب دا چې کوم مجهول دی دې سره د لام د امر والا لګیدل دې ته لام امر وای ليضرب پکار دې چې هغه یو سره وخل شي دې ته وای امر غائب مجهول والنهي عنه د دې بابنا د نهي صيغه لا تضرب معنا لا توخل مکوا نو دا نهي معروف دا نهي معروف صيغه ده لا تضرب توخل مکوا لا تضرب دا نهي مجهول صيغه ده نهي مجهول دا نهي حاضر معروف صيغه ده او دا نهي حاضر مجهول صيغه ده لا يضرب نو پکار یعنی لا يضرب ایو سړی دی وخل نه کوي لا يضرب ایو سړی دی وخل نه کوي ٹھیک شو دا نهي ماضی صيغه ده ماضی معروف نه ماضی نه دا نهي غائب معروف او لا يضرب دا نهي معروف دا نهي غائب مجهول ٹھیک شو یو نهي وی یو نفي وی نفي کې د کار نه کېدو خبر چیرې هغه پلاني کس کار نه دی کړی خبر مې درته درکړو تا ته پته نه وه ستا خیال دا و که هغه پلاني کس کار کړی دی او ما درله خبر درکړو چیرې هغه پلاني کس کار نه دی کړی نو په نفي کې د کار نه کولو خبر وي او په نهي کې د کار نه کولو حکم وي چې ته دا کار مه کوه زه تا ته حکم کوم ته دا کار مه کوه نو دا نهي هغې ته وایي چې په هغې کې د نه کولو حکم وي او نفي چې په هغې کې د یو کار نه وي شوی د هغې خبر وي پکې ټیک شو ښه والظرف منه د دې باب نه د ظرف صيغه مضربون معنا ده د وخلو ځای یا د وخلو وخت نو دا ظرف چې دوه قسمه دي یا به ظرف مکان وي مکان معنا ده د ځای یا به ظرف زمان وي زمان وخت ته وي نو د دې کې به دواړه معنا کوو مضربون معنا ده د وخلو ځای چې کوم ځای کې وخل کیږي اقا ځای یا چې کوم ځای کې کوم وخت کې په کوم وخت کې وخل کیږي لکه اوس مازدیګر وخت دی په مازدیګر وخت کې وخل کیږي یا د سحر په وخت کې وخل کیږي نو د سحر وخت هم ظرف وای او دغه وخلو ته هم ظرف وای نو مضربون معنا د وخلو ځای یا د وخلو وخت نو مضربون دا د واحد صيغه ده مضربانی مضاربو ٹھیک شو والآلة منه او د دې باب نه د اسم آلی صيغه هغه مضرب دی د ظرف هغه مضرب دی یعنی په میم باندې ضرب په میم باندې فتحه او د اخري حرف نه مخکې باندې زیر او د اسم آلی صيغه یعنی چې په کوم سیز وخل یعنی د وخلو اعلی د کټ کولو اعلی ٹھیک شو یا د قشانته د بل یو داسې د سیز د اوزار نوم چې وی هغه د اسم اعلی وای ٹھیک شو
نو مزرب نو د اسم علی په میم باندې به زیر وي او د اخري حرف نه مخکې باندې به زبر وي او د اسم ظرف د اخري د اسم ظرف په میم باندې به زبر وي او د اخري حرف نه مخکې باندې به زیر وي خالي نو مزربن د وخلو اعلی چوکي نه چوکا نو د اسم علی صيغه چې دا هغه مزربن مزربانی مزاربو دا سم راځي او دا سم راځي مزربتون د مزربن معنی د وخلو یو اعلی مزربانی د وخلو دو اعلی مزاربو د وخلو ډېری اعلی یعنی چوکا نه چوکا ته د چوکا چې په چوکا باندې وخل کیږي نو دا چوکا چې دا د وخلو اعلی ده ذریعہ ده دا د وخلو سیز دی نو دغه ته اسم اعلی وای نو دا داسې ویل کیږي مزربون مزربانی مزربون یو د وخلو اعلی مزربانی د وخلو دو اعلی مزارب د وخلو ډېر اعلی مزربتون د وخلو یو اعلی مزربتانی د وخلو دو اعلی مزارب د وخلو ډېر اعلی مزراب لکه مفتاح چابی ته وای ٹھیک شو نو مزرابون د وخلو یو اعلی ٹھیک شو یا مفتاح د کلاول یو اعلی مزرابانی د وخلو دو اعلی مزاریبو د وخلو ډېر اعلی نو دا اسم اعلی د صيغه چې دا درې قسمه راځي او د درې وانو درې تسنیه او جمع دي خان وافعل التفضيل المذكر منه د دې باب نه د اسم تفضیل مذکر صيغه چې دا ازربو معنی د بل مقابله کې زیات وخلو والا ٹھیک شو زید ازرب من حامد زید د حامد نه زیات وخلو والا دی نو دې دا اسم تفضیل صيغه وای والمؤنث منه او د دې نه د باب نه د مؤنث اسم تفضیل صيغه راځي زربا وخلو والا یعنی زیات وخلو والا خزا ٹھیک شو لکه ګوره عائشه زربا من خدیجه عائشه زربا من خدیجه یعنی چې عائشه د خدیجې نه زیات وخلو والا ده وفعل التعجب منه او د دې باب نه د تعجب صيغه د دې باب نه تعجب صيغه ما ازربه اسمره وخلو والا دي هغه سمره وخلو څنګه وخلو والا دي وازرب به هغه څنګه وخلو والا دي وزربا څنګه وخلو والا دي نو دا ټول صيغه د اسم تفضیل صيغه دي ٹھیک شو نو دا فعل التعجب دا تعجب صيغه دي ما ازربه وکل راځي ٹھیک شو یا به ازرب به دا پشانته راځي یا به وزربا پشانته راځي نو دا چې دا ټول موږ سره صرف صغیر د ارشاد الصرف او ان شاء الله د دې نه پس بیا مونږه اوس ګورئ د ضربا یضرب ضربا دا ضربا د فعل ماضی یو صيغه ده او یضرب د فعل مضارع یو صيغه ده اوس په مونږه د دې نه پس مونږه وایو باب اول صرف کبیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل يفعل چو الضرب زدن یعنی مارنا نو دا که اوس مونږه د ضربا گردان پورا کو ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا یعنی مونږ به صرف کبیر اوس کو ان شاء الله دا زمونږه صرف صغیر اوس ته پدې کې هر یو صيغه راوستې شي ګوره وتا دلته اوس وایي ضرب یضرب ضربا دي نو تاسو نصر را واخله نصر ينصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك منصور لم ينصر لا ينصر لا ينصر لن ينصر الامر منه انصر لتنصر لينصر لينصر والنهي عنه لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر والظرف منه منصر والآلة منه منصرة منصار وأفعل التفضيل المذكر منه أنصر والمؤنث منه نصرا وفعل التعجب منه ما أنصره وأنصر به ونصره نو دا شانت تور سره د نور صيغه د فتح يفتح نفس لغول فتح يفتح فتحا فهو فاتح وفتح يفتح فتحا فذاك مفتوح نو دا شانت ته دا ټول سره شانت کول شي نو دا یو صرف صغیر خپوخ یاد کړئ دا ځان سره لیکئ او خو مضبوط یاد کړئ ان شاء الله په یاد باندې یاد کړئ او ځان سره سلسله په تسبو باندې واړوي ټول عمر به د نبی نه یریږي او ټول ګردانونه به د بیا یاد وي نو دا زمونږه د نن ورځې درس راتلونکي درس ټول اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام